نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوم کال د هجرت باندې د عمرې د پاره روان شو چې دې ته عمره القضاء ویل شي او دا هغه عمره و چې په شپږم کال د هجرت باندې کافرو دوی منع کړي و او صلح وسره کړي و چې هغې ته صلح حدیبیه ویل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د ذوالقعدې میاشت ولیدله صحابه کرامو ته ویل راځئ چې ځو او په روز کلمه سره چې کم کسان عمرې روان شو هغې کې به یو تن هم نه پاتې کېږي ټول راځئ زما سره. تقریبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 2000 کسان روان شو عمرې له د مدینې منورې نه او یا اوخانې د ځان سره د قربانۍ د پاره روان کړو چې دا به هلته قرباني کو. چې کله ذوالحلیفې مقام ته ورسېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم احرام واچو صحابه کرام هم احرامونه واچول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك تلبیه ویل صحابه کرام ورسره تلبیه ویل. روان شلو خود حدیبی په شرایطو کې یو شرط دا لیکل شوی و چې اسلحه به د ځان سره نه راوړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتیاطاً د ځان سره اسلحه اغستې او ځکه د کافرو په خبره باندې هیڅ اعتبار نشته دی. دوی خو چې موږ به درته څه نه وایو خو که اوس ووایي راته نو بیا نو احتیاطاً یې د ځان سره اسلحه اغستې وه خو چې مکې مکرمې ته ور داخلېدل نو په بطن مقام کې هغه اسلحه هلته پرېښودله ځکه چې نبي علیه السلام سره په دې خبره دستخط کړو چې موږ به اسلحه نه درلو نو مکې ته د ځان سره اسلحه ونړله خو بطن کم مقام چې هلته اسلحه کېښودله احتیاطاً او 200 کسان یې ورته پرېښودل چې تاسو د دې اسلحې خیال ساتئ. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره 1300 کسان روان شو عمرې ته ورلو چې کله حرم ته وردننه کېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه اوښه باندې ناستو د هغې نوم قصوا او د هغې مهار چې دی نو دا عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه نیولی و او د عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ډېر ښه شاعر و ده به ډېر ښکلي ښکلي اشعار جوړول د نبی علیہ السلام په مدحه کې. نو د نبی علیہ السلام د اوخي موار نیولې ده او چې څنګه د حرم ته ور داخل شو نو د په شعرونو شروع کړه او دا شعرونه شروع کړو وی خلوا بني الكفار عن سبيلي قد انزل الرحمن في تنزيلي اے کافر زمون لاره پریدوي زمون لاره الله تبارک وتعالى په قران کې دا حکم نازل کړی دی بان خير القتل في سبيلي نحن قتلناكم على تأويلي كما قتلناكم على تنزيلي بس اشعار ویل عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ او د نبی علیہ السلام د اوخ مواری نیول دی روان دی. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا عبد الله بن رواحه چپشه نبی علیہ السلام په وړاندې باندې اشعار وایي یو نبی علیہ السلام دی دویم حرم مبارک دی نو د نبی علیہ السلام په وړاندې په حرم مبارک کې اشعار وایي نبی علیہ السلام ورته وفرمایي عمر پرېږده چې عبدالله ابن رواحه اشعار وایي پرېږده ورته ورته وایم وایي ځکه دا اشعار په کافرو باندې د غشي نه زیات زخمي کول واله لګي دا اشعار په کفارو باندې داسې لګي د دې زخم د غشي نم زیات دی پرېږده چې عبدالله ابن رواحه د اشعار وایي او دا کافر اوري. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل یا عبدالله داسې وایا لا اله الا الله وحده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده دا وایا او ځه عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا الفاظ په تیزه ویل شروع کړو او 1300 صحابه کرام سره په چغه باندې وای او روان دي عمرې ته چې کله څنګه ورسېدل کنه نو د مکې چې څومره کفار دي هغه غیر چاپېره غرونو ته ختلي وو وی مسلمانان رالو شپږ اووه کاله په مدینه منوره کې تیر کړلو چې څنګه به شوي ځکه دا مشوره شوې وه د مدینې منورې تبې هغه خراب کړي دي د مدینې منورې چې تبه ده صحابه کرام یې بلکل کمزوري کړي وي د هغې ځای هوا پې سمه نه ده هغه یو حقیقت دا دی
چې مدینه منورې د ابو هوا داسې و چې څوک به دې ته لاړو په هغه به تبه راتله خرابه وبی دا خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه مبارکه ته هجرت وکړو الله تبارک وتعالی په دنیا کې بهترین ابو هوا د مدینه منورې وګرځوله بهترین ابو هوا په مقدس مکه اوس د مدینه مبارکه ده مخکې د دې نه د دې داسې ابو هوا و چې څوک به په روغ پاتې کېدل چې څنګه به لاړو تبه پرې راتله به نو هغه د مدینه منورې تبې خراب کړي دي د یثرب تبې خراب کړي کمزوري شوي دي وی راځئ چې تماشې وکړو نو دا مکې دا قریش دا کفار دا ګیر چاپېره غرونو ته ختلي وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه وکتل چې کفار ګیر چاپېره زما د صحابه کرامو تماشې ته ختلي کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی دا اوګه مخکاره کوي دا یو اوګه کسه کوي ښکاره کوي دا مټه مو یو ښکاره کوي دا یو مټه ورته ښکاره کوي دا ښی اوګه به ښکاره کوي که نه احرام د دې لاس ته لاندې به چپ طرف باندې ور واړوي وی دا ښی مټې ورته ښکاره کوي دا ښی اوګې ښکاره کوي چې ستاسو مټې ویني چې لږ روب پې پرېوځي هغوی خو وایي چې صحابه کرام ختم شوي دي کمزوري شوي دي بیمارو خراب کړي دي نبی علیه السلام وفرمایل وی دا ښی مټه ورته ښکاره کوي چې ویښ وني چې مونږ کمزوري نه یو طاقتور یو او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی شابه طواف کوئ خو اوږې وښئ نږدې خپې ږدئ داسې اوچت قدمونه اخلئ او داسې منډه غونته وښئ لاسونه وښئ داسې دې ته رمل ویلی شي که نه رمل ورته ویلی شي داسې نږدې قدمونه ږدئ او منډه وښئ داسې لږ غونته کې اوچت قدمونه اخلئ چې دوی ته پته ولګي چې کمزوري شوي نه دي ښه چاک شوي دي او داسې پکار هم ده چې کله ته د کافرو خوا نه ځې که نه هلته به ځان غلی عجز نه کوي چې کله هغه تا ته په سپک نظر ګوري یا دیني خلک دی طلبا دي علما دي د یو مجلس ته ځي او دته فطر چې دا خلک ما ته کمزورې ګڼي چې مړه دا د مدرسې طالب او چوڼی پسه کې دی دغې مولا او طالب له پکار دي چې د هغې په مخ کې باندې داسې سینه روباسي پوهېږې ورانې که نه او ښه تکبرانه خبرې شروع کړي او په خپل ګاډی ورسره نه په کرایې د غټ ګاډی راوالي داسې مجلس ته ترې لاړ شي چې په دې خلکو روب پرېوځي چې دیني خلکو ته بیا دپاره سپک نه ګوري دا نه چې دا مولا متکبر مولا به تکبر نه کوي په عامه محافلو کې خو که پته ورته ولګېده چې په دې محفل کې مولا او طالب ته سپک کتل شي بیا دې مولا طالب نه چې څومره تکبر کېږي ودې کې بیا دې هلته ځان عجز نه کوي دا ثابت دی دا شریعت مسله ده علي رضی الله تعالی په جنگ ته ووتل لا توره به یې داسې تاو کړله زه حیدر یم حیدر ته ما نوم خو نه یې اورېدلی واورئ په تکبر انداز سره به ګرځېدو تاسو دا بیا پکار دی چې څوک دین ته سپک ګوري داسې خلکو په مخ کې باندې بیا ښه تکبرانه انداز پکار دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې تاسو دا چکر وخی کنه دا خی اوګه ښکاره کوي او نږدې قدمونه ږدئ او دا مټې داسې وخی لاسونه وخی صحابه کرامو دا خی اوګې ښکاره کړې مټې او داسې دا رملې شروع کړو مټې والې او روان شو تیز هغوی چې وکتل موږ خو چې دا کمزوري شوي دي هغوی نه خو پهلوانان مې جوړ شوي دي په مدینه کې هغه ښه چاک شوي دي ټینګ نه شو د غرونو نه راکوز شو بار ته ووتل دا خو راپسې ښه پهلوانان شو نو چې هغې کوز شو د غرونو نه که نه نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل اوس په خپل انداز سره طواف شروع کړئ نو د اوو چکرو کې اولو دریو چکرو کې دا اوس سنت طریقه ده اولو دریو چکرو کې به ته رمل کوئ داسې قدمونه به اوچت ږدي او بیا باقي څلور چکرې چې دي که نه هغې کې به په درمیانه حالت سره ګرځي درمیانه حالت سره دا سنت طریقه ده چا چې د الله د دین دپاره قرباني ورکړې د الله د دین دپاره یو عمل کړی الله ته دومره خوښ شوی چې تر قیامته پورې هغه طریقه بیا جاري ساتلې ده د حاجري بیبي هغه منډې خو تاسو ته یاد لري که صفا مروه کې که نه ښځه ذاتو خو هغې سرتور سر په صفا مروه کې منډې وهلې که نه هغې ځای ته چې زه ورته لاړ شو اوس هم منډې وو که نه وو الله ته هغه ادا خوښه شوې وه د الله د دین دپاره قرباني ورکړې وه الله تر قیامته پورې هغه انداز جاري وساتو صحابه کرام هم د دین دپاره دا رمل کړی و اوس تر قیامته پورې چې څوک طواف کوي اولو دریو چکرو کې به دی داسې رمل کوي مټ لاسونه به وایي اوچت قدمونه به اخلي داسې تیز به ځي نو کفارو چې وکتل وي دا خو راپسې ښه پهلوانان شوي دي وتښتېدل د هغې ځای نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره وکړه صحابه کرام هم عمره وکړه بعضی صحابه کرام سرونه اخردل او بعضو سکړلو کرنچی کړلو دواړه طریقې جایز دي عمره دې وکړله سر خریلون جایز دي ویښته کنچی کول هم څه دي جایز دي خو سر خریل غوره دي او ویښته کنچی کول جایز دي
نور په عمره باندې اثر د دوړ د وجنا نه پریوزي په عمره کې هیڅ فرق نه راځي کوي اختری کنچ کړو او کوي اختری اخرى الهم یو حلق دی یو قصر دی دواړه جایز دي نو بعض صحابه کرام سرونه اخرى او بعض وخت سکړو کنچ کړو الله تبارك وتعالى آياتنا نازل کړو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين نبی رسول الله خوب لیدلو کنه چې مو عمره وکړه زما بعضی ملګرو سرونه اخرى او بعضو سکړو کنچی کړو نو منافقین بیا پشپغم کال د هجرت وی په صلح حدیبیه کې وی چې مونږ عمره وکړه کم دا خو د لارې نه واپس کړو عمره وکړه نو په ووم کال باندې عمره وشو الله تبارک وتعالى فرمایل د الله پاک پیغمبر استغه خوب مې رښتینه کو عمره خو وکړه او بعض ملګرو سرونه اخرى او بعضو سکړو کنچی کړل ستاسو خوب د الله پاک پیغمبر ما رښتینه کو او د خوب دا خبرم ده چې خوب دی اولید د لازم نه ده چې سباله تداغي تعبیر ویني پوهیږئ ورنګه خوب کله نا کله تعبیر زرخ کار شو کله کله پکې کلونه ولګي او بس د کله بعد هغه خوب تا تخکار شي نو کله پکې ټایم لګي او کله زر هغه خوب سړی تخکار شي بهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې عمره وکړه صحابه کرام عمره وکړه کوم 200 کسان چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلحي تفریح بیا اغي ته اول واستاسو لا شي عمره وکړي بیا اغي را لا اغي عمره وکړه چې کله عمره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې د میمونه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه مقام صرف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میمونه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه چې دا وی سره نکاح وکړه بیا نبی رسول الله په مکه کې سورزي ایثار شو نو چې 3 ورځې څنګه پوره شي کنه نو د مکه مشرکین په سوال جواب راولېګل وی تا ته موږ 3 ورځې ټایم درکړو هغه 3 ورځې ستا پوره شي د مکه نه وځه خپل ملګری ته د مکه نه سکا وځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کومه لږون ته مهلت راکې کنه ما د میمونه سره نکاح وکړه زه به تاسو له ولیمه وکم زما د نسب خلک خپلوان مې نو زه به تاسو له ولیمه وکم زما به ډوډۍ تاسو خورئ هغه ورته ډیر په بدو الفاظو جواب ورکړو موږ ستا ډوډۍ نه د پکار خو ته د مکې نه وځه موږ ستا ولیمه نه قبلو ستا ډوډۍ نه قبلو ته د مکې نه وځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه روان شو او بیا چې کله مقام صرف تراغه کنه نو انت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت د ولیمه او کو د میمونه رضی الله تعالی عنها نو ګوره نکاح په مقام صرف کې اوشولا بیا ولیمه هم په مقام صرف کې اوشولا او اتفاقی خبره دا وا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رحلت نفس میمونه رضی الله تعالی عنها راتلنه مکه ته د مدینه منورې نه او په دغه مقام صرف کې نه جوړه شو او الته وفات شو اکه مقام صرف کې بیا وفات شو الته اوس قبر مبارک هم دی د مدینه منورې نه 1 کیلومتره پس چې راشي کنه نو دغه الته کې یو ځای د چار دیوالي تنه تاو ده بعضی کسانو په لیکلي هم دي چې دا د میمونه رضی الله تعالی قبر مبارک دی نو نکاح چې کمزای کې شو الته ولیمه مقام صرف کې شو او اتفاقی خبره ودا و چې الته وفات شو الته دفن هم شو میمونه رضی الله تعالی عنها